دا یو سوال ملګری لیکلی د ویترو وایي کومه طریقه ده نو مختصر شان یې بیا ویمه لنډه د الله په توفیق ویترو کې یو څلور پنځه شپږ طریقې راغلي یو دا ده چې ویتر حدیث کې دي یو رکعت کې یو کس کوي من احب ان یوتر بواحدة فلیفعل یو رکعت هم کولی لیکن د الله د نبی طریقه دا و چې مخکې به دې خامخا یو څه ناڅه عبادت کوو دویمه طریقه دا ده چې ومن احب ان یوتر بثلاثة فلیفعل بخاری کې درې رکعاته چا خوښه یولیږي درې رکعاتو کې به درې طریقې یو دا ده چې دو رکعاته وکړي او منځ کې قاعده وکړي لکه د عام جماعتونو کې چې کېږي دا هم صرف علما وایي جواز لري لیکن دا افضله طریقه نه ده مفضوله طریقه ده دویمه طریقه دا ده چې درې واړه رکعتونه په یو قاعده باندې وکړي منځ کې به نه کښېني ولې ځکه منع راغلی چې د ماښام د مانځه سره ویتر مه مشابه کوئ نو الله مشابه کېږي چې قاعده پکې وکړي درېمه طریقې افضله ټولو کې دا ده چې دوه رکعاتو کې سلام واړې د یو رکعت ته بیا ودرېږي لکه حرمینو کې په دې باندې عمل کوي درېمه طریقه به پنځه رکعاته راغلي حدیث کې د چا چې خوښوي ومن احب ان یوتر بخمس فلیفعل پنځو رکعاتو کې قانون دا دی چې په یو قاعده دی کې په څلورم رکعت به نه کېږي د څلورمه طریقه دا ده چې اووه رکعاته راغلي په دې اووه رکعاتو کې په شپږم رکعت کې ستا دپاره اختیار دی که ته کښېنې او که نه ډایرکټ ودرېږې دا هم په یو قاعده کې بله طریقه پکې دا ده چې نهه رکعاته نو نهه رکعاتو کې به په اسمه رکعت باندې قاعده تشهده بولي کې دا خو یې رکعتونه شو طریقې دا ده چې کله درېیم رکعت ته ودرېږې او سورت دې وویو نو د هغې نه وروسته به الله اکبر نه کې د هغې نه وروسته د الله نبي به قنوت موږ ته ښودلی اللهم اهدني فیمن هدیت وعافني فیمن عافیت دغه قنوت ډېر ښایسته او کامل دی دغه ویل پکار دي یو سړي له دا نه ورځي نو اللهم ایاک اللهم انا نستعینک دغه دی وایي لیکن دا یادول پکار دي او د صحابو په اثارو کې وصدا دي د ابن ابي شيبه راوړي مصنف د عبدالرزاق چې لاس پکې دسي موچته ولې شي سړی چې دا وایي او که نام دسي کې دغه قنوت وایي خو الله اکبر دا به پکې نه کوي او لاس به هم نه اوچتوي بلکې همداسې به یې وایي د ویتر په دغه طریقه باندې کول پکاري الله دې موږ او تاسې له توفیق راکړي